الرحمن الرحیم. باب نمبر 4 د مخارج و بیان روان شوی. ابتدایي خبرې پکې شوی وي، تفصیل نن شروع شو. تاسو وی دا درس نمبر 30 دی. تاسو وی چې د انسان په بدن کې 15 مقامات داسې چې هلته مخارج پراتی: جوف دهن، حلق، لسان، شفت، خیشوم. نو موږ مقام نمبر 1 جوف دهن کې خبره کو. جوف دهن، جوف ډډ ځای ته وي، خالي ځای ته وي. دهن خولې ته وي، د خولې خالي حصه. نو دا څونه ده، د دې اندازه څونه ده، نقشه څنګه ده؟ نو نقشه د جوف دهن دا ده چې د شونډو دننه درمیان، د دې شونډو منځ خالي ځای، بیا راشه د جبې د پاسه کولو خالي ځای، د جبې د پاسه د تالو لاندې دا کولو ځای، او بیا حلق مری ده، د مری دننه دا کولو نلکه و نالیه چې دقې ته، دا جوف دهن دی. د اندازه شوله. اوس مخرج نمبر، تاسو وی په جوف دهن کې یو مخرج دی او 3 حروف ته ادا کیږي. هغه کم دی؟ هر مخرج کې 15 خبرو ته ګوره، نمبر ته ګوره، نوم ته ګوره، د هغې نه راوتو حروفو تعداد ته ګوره، او څلورمه خبره د هغې نه راوتو حروفو پهچان کوي چې کم کم حروف دي، او 15مه خبره په هغې ادا. نو اوس په دغې شروع کو، په دې 15 خبرو باندې ګورئ. مخرج نمبر 1 جوف دهن. نو د دې معنی خو د خولې خالي ځای دی. اندازې تاسو ته وشوله چې د دې نه 3 حروف ادا کېږي. درېمه خبره مخرج نمبر 1 شو، دا اوله خبره. دویمه خبره نوم د مخرج جوف دهن، په هغې کې د هغې معنی مو شوه، د هغې نقشه مو شوله. او درېمه خبره د دې نه 3 حروف روځي، او هغه 3 حروف پهچان څه دی؟ مده به وي، مده. الف واو یا 3 حروف دی هغه. او پهچان یې دا دی چې کله واو ساکنې مخکې ته پیشي، دا واو مده شو. لکه قرآن کې قولو توبو کونو تعلمون، دلته واو ساکن دی، واو باندې جزم دی، مخکې ته پیش دی، دا مده شو. او دویم یا ده چې یا باندې جزمي ساکن وي او د دې نه مخکې زیر وي. فیه الرحیم نستعین مجرمین، دا یا مده شوله. او الف د دریم حرف چې الف خالی وي او د دې نه مخکې زبر دی، به همیشه ساکن چې دی خالی وي، د نه مخکې زبر وي. لکه قال کان فیها علینا، دا 3 حروف مده شو. نو د دې ادا به څنګه کوو؟ یو الف مد به دې کې لازمي کوو. 15مه خبره، دا یو الف مد په دې کې شرعا او قرأتن لازم دی. لکه که دا یو الف مد په دې حروف مده کې نه کوي، د دې حروف مده ذات به ختمېږي. دې ته مد ذاتي ځکه وي. مد طبعي ورته ځکه وي د انسان طبیعت سره دا تړلی شوی. که ته پښتو کې هم خبره کې او هلته حروف مده موجود شي پښتو کې، لکه موږ وایو راشه، الف مده موجود شو، کینا یا مده موجود شو، ٹھیک شو. نو دا پښتو کې دا یو الف مد د انسان نه خود به خود ادا کیږي، او که دا یو الف مد ادا نه که، د دې حروف ذات به ختمېږي. لکه موږ وی قاله او ته پکې یو الف مد ونه کې، نو قاله شو. دغه شانتې نو دی کې دغه 15 خبره دغه ادا شوله. 1 نمبر مخرج شو، او مقام هغه جوف دهن هم ختم شو. دې پسې به انشاءالله حلق شروع کېږي، د حلق نقشه د هغې 3 مخارج انشاءالله.